الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد واللذان يأتيان منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما صدق الله العظيم. زما د ویورز کتونکو ناظرینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمونږه نن درسو د یو داسې قباحتو په موضوع کې دی چې هغه ډېر ناکاره کار دی او د هغې نه ځان ساتل پکار دي چې هغه لیواطت ورته ویلی شي. د لوط علیه السلام چې په قوم کې چې کومه بیماري موجوده وه، حالان کې په دې وخت کې زیاته بیماري په خلکو کې د هغې موجوده ده چې هغې ته بچه‌بازي ویلی شي او هلکان د یو بل سره هم جنسي تعلق پوره کولو خواهشاتو د دې متعلقو حدیث کې زر سره راځي او د دې متعلق په قرآن مجید په آیات کې الله تعالی څه فرمایي. الله رب العالمین فرمایي چې دوه کسان ستاسو نه دې کار ته راتګ وکړي، لیواطت وکړي، د یو بل سره هلکان راولګي او زنا وکړي، نو دوی ته بیا دا شریعت دا سزا جاری کړله چې دوی ته څه ورکوي، دوی ته تکلیف ورکوي. او که چېرې دوی د خپل کار نه توبه ویسته او اصلاح یې وکړه نو بیا د دوی نه مخ واړوئ، ځکه چې الله تعالی کله یو بنده ګناه وکړي او بیا په هغې پسې فوري توبه وباسي نو الله تعالی بیا په هغې باندې د الله رب العالمین چې کوم د ګناه سزا د هغه څه شو هغه ختمه شوه، نو بیا بنده له پکار نه دی چې هغې ته تکلیف ورکړي. او بیا خاص کر دا نن سبا اکثر نوجوانان چې بعضې د خلکو سره د ماشومانو سره ټیک ټاکې څوک کوي، څوک څه کوي، څوک څه کوي، او د هغې سره اکثر کسان د یو بل سره دام جنسي تعلق هم ساتي، نو د دې نه ځان ساتل پکار دي. حدیث کې دا راځي چې ګوره کله الله رب العالمین دې انسان نه مرګ راولي نو الله تعالی به دا انسانو د قوم لوط سره څه کړي، د هغه سره ملګری کړي. د دې پورې یوه واقعه داسې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د هغې په دور کې یو کس راغی. عمر فاروق رضی الله هغه ته وفرمایلو، امیر المؤمنینو په دغه ټیم کې وایي ما قتل کړی دی، وایي په څه باندې دې دغه رنګ کس وجلی دی، وایي ما په دې باندې وجلی دی چې زما څه لیواطت و غلط کار کړی دی، زنا یې کړله، نو د دې د وجې نه ما دا څه کو دا قتل کو. نو بیا هغه ورته وفرمایل چې د حضرت علي رضی الله هغه خواله ورشه، هغه به درله فیصله وکړي. حضرت علي رضی الله تعالی د هغه خواله ورغی او ټوټل قصه یې ورته وکړه چې داسې چل شوی دی. حضرت علي رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې ته 3 ورځې مهلت راکړه، انشاءالله تعالی د دې خبرې حل به راوځي، مسله به دله حل کړم. نو چې کله 3 ورځې مهلت یې وله ورکړو نو حضرت علي رضی الله تعالی عمر فاروق رضی الله تعالی بیا یو ځای شو او یو قبر ته لاړو. چې کله قبر ته لاړو حضرت علي رضی الله تعالی عنه وفرمایلو دې کومه کس چې دا کس وجلی و د لیواطت په وجه باندې، وایي د دې قبر وسپړه. چې کله یې قبر وسپړله نو هغه په قبر کې موجود نه و. نو بیا حضرت علي رضی الله تعالی عنه وفرمایلو و جناب محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کله یو سړی داسې کار وکړي، لیواطت و د هلکانو سره هم جنسي تعلق وساتي، نو د هغې حشر به د چا سره کېږي، د هغه ملګرتیا به د قوم لوط سره کېږي. نو په کار چې موږ د دې عمل نه ځان وساتو چې الله تعالی د دې په وجه باندې ستا په قبر کې ستا د مخ شکله بدلی او الله رب العالمین د دې قبر نه تا ورکوي او د قوم لوط سره څه کوي، د هغه سره ملګری کوي، هغه ډېر قباحت والا کار دی. نو په کار چې د دې نه ځان څه کو د دې نه ځان وساتو. علماء د دې د سزا په باره کې دا خبره ذکر کړله چې دې کس د سزا ورکول پکار دي په دې طریقه باندې چې دا ور ورکړلی شي او هغه ته ور واچولی شي. بعضې علما داسې وایي، بعضې وایي چې یاره دا داسې یو دیوال په دې باندې راواچولی شي، د دیوال یخ ته کېنولی شي او دیوال پرې راواچولی شي. او بعضې علما وایي چې دا یو غر ته بوتللی شي او د غر نه راغوځار کړلی شي او د پاسه پې یوه غټه کمر څه شي دا پې راواچولی شي. نو په کاره چې موږ د دې عمل نه ځان څه کو، د دې نه ځان وساتو. خاص کر چې دا کومه نوجوانان دي دا کل په دوی کې دا بیماري ډېره سیوا ده، نو دا خبره په خپله په دې باندې هم عمل وکړئ او دا د نورو خلکو سره دا خبره څه کوي شریکه کوي.
نو الله رب العالمین به چې موږ په دې باندې عمل وکړو الله تعالی به موږ له پیدا راکړي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.